الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة العنكبوت آیت نمبر 40. سبق منځ کې د الله جل جلاله خبرې وي او سبق کې د ابراهیم علیه السلام دعوت آخره کې داغو هغه رد عمل ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړ، داغو څه رد عمل و. فما كان جواب قومه، پس نو جواب د قوم دده، الا ان قالوا مگر دا چې دوی اقتلوه د مړکئ او حرقوه یا وسوځوئ فانجاه الله من النار، پس الله بچ کو د دورنا. إن في ذلك يقينا فديك لآيات خامخا دلائل لقوم يؤمنون، دا هغه قوم د پاره چې یقین لري. اول چې به نور خبر نه ورتله دلایل وسره نه وي د ملک یا وسه الله اکبر کبیره. ابراهیم علیہ السلام نے سلسلہ پروگرام جوړ کړ. په بار بار ورته هر ورځ اوري، هر تبلیغ نه اوري، په هر بیان کې اوري چې ابراهیم علیہ السلام له اور بل کوته ورته وګورځه ورزول په نورسته یا د ورزول په دوران کې دغه خاله فرشتي راځي او ته وایي چې څه چلو کوم ته حکم کوا کته و چې ده اور مړک چې دا مړکم سیله راولو باران راولو ما پاک طاقت راکړې ده تا دې نه چت کوم درې کوم بل څه ته وسم. اولنې تاسو ته ابراهيم عليه السلام دا کې عشق انداز د محبت تعلق ده، عجیبه محبت تعلق ده، عجیبه. اولنې تاسو ته دا کې چې ته په خپل اختیار راغلی که الله را لېږلی زما د امداد لپاره، او چې الله اجازت مې د الله نه غوښتل خو په خپل راغلی. اما الیک فلا، تا ته مې هیڅ ضرورت نشته. خلک وایي ګرته کو
डूबते को तिनके का सहारा. په داسې موقع کې تکلیف په وخت کې چې اوس یې اور ته ورځي سړی خو یو کس راوچت شو نو هغه ته د امید په نظر ګوري که نه چې اوس څوک راغلی زما باره کې خبره وکړې بیا فرشته راځي او داسې د طاقتوره فرشته جبریل علیه السلام راځي هغه هم داسې وي ضرورت نشته هیڅ حاجت مې تاته نشته دومره زیات زور فرشته لګي چې الله پاک ته ستا ضرورت دی نو وغواړه ته که نه الله ته ووایه چې ستا امداد وکړي هغه الله پاک ما ویني نه په دې کې غوښتو ته کوم ضرورت دی په دې خبره پوهېږئ وایي دا زما د هغه نه غوښته چې دي د هغه علم زما د غوښتو نه زیات اوچت دی په دې باره کې هغه ویني چې زه ولې غورځېدلی یم چا دپاره غورځېدلی یم په دې ټول حالت باندې خبردار دی دومره د الله جل جلاله سره محبت او تعلق چې خپل په منځ کې یو فرشته هم حایل کول نه غواړي وایي غورځه فرشتې چغې کړي الله پاک ته ټولو فرشتو چې الله پاک خلیل دی اور ته ورځي څه امداد خو وکړه الله جل جلاله وایي چې عشق وایي که نه شاعر دې کې څه عجیبه خبره کړله چې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی دا خبره عقل کې نه راځي تماشایان هم څه عجیبه دي هغه تم شونډه باندې ګوته ایښې ده چې دا څه عجیبه دا څه عجیبه عشق الله جل جلاله زما خلیل دی که تل غور کوي الله جل جلاله دې په منځ کې زما د په منځ کې درېمګړی څوک نه ځایږي څوک درېمګړی نه ځایږي ډایرکټ په ډایرکټ الله جل جلاله ورته حکم کوي چې کونی بردا وسلاما علی ابراهیم یخشى اوره اور څه مجال دی چې بیا د الله د حکم نه علاوه اوره یخشى خو ګوره د یخوالي د وجې نه زما خلیل ته تکلیف ونه رسي زما دوست زما خلیل ته د یخوالي د وجې نه تکلیف ونه رسي درمیانه شه درمیانه برابر ابراهیم علیه السلام اور کې پروت دی زمونږ استاد محترم هغه دې کې یو خبره کوله چې دا منظر الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام پلار ته دا وخو آزار ته هغه ولاړ دی چې دنده ګوري د اور غاړه ته راغلی چې زوی به مې اوس سټکوری شي ختم دی غاړه ته راغلی بهر صورت بیا پلار هم دی چې ګوري دنده ته الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام وښوده چې په اور کې دا ښه په قلاره ناست دی ښه ښایسته جامې نوې د جنت اغوستې دي خوراک څښاک تیار راځي بهترین نعمتونه راځي اور کې ابراهیم علیه السلام مزي دي دغلته آزر د خولې نه دا ووته چې نعم الرب ربک یا ابراهیم ای ابراهیم څه عجیبه رب دی ستا واقع دی چې دا څه عجیبه رب دی
اللہ اکبر. اللہ پاک وی فانجاه الله من النار، اور نے بچ کو. او لوی عبرتونه د ابراهيم عليه السلام اور ته په ورزيدو کې د الله جل جلاله د وحدانیت ګوري، د عقیدت ګوري، محبت ګوري چې په سخت کې نظر په چا طرف ته ځي. ممتاز موحدین یو کنه. د ابراهيم عليه السلام نو چې الله لوی مقام ورکړ او اتخذ الله ابراهيم خليلا. الله ابراهيم عليه السلام خپل دوست جوړ دوست دا چې دوست جوړ کو خو د داسې مراحلو نه تېروتې او ټنګولی شی وکړه چې په منځ کې درېمګړی نه برداشت کړو. زمونږ مسلمانې ده چې سخته کې زمونږ نظر کوم طرف ته ځي، په تکلیف کې زمونږ اولنی نظر کوم طرف ته ځي، هغه رب دی. الله دې زمونږ عقیده په خپل ذات مضبوطه کړي. وقال ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم يقينا تاسو جوړ کړه د من دون الله سوا د الله پاک نه اوثانا بوتان. الله پر خدای بوتانو عبادت کوي. مودت بینکم د خپل پمنس کې د محبت د وجنا داستا سمنس کې یو بل سره تعلق د تعلقات په وجه باندې یو د بوتانو عبادت کوي چې ته دغه سره دوستی کوي، دغه په وجه ته هم دغه بوت بندګي شروع کی. یا ستاسو خپل منځ کې د پلان نیکه سره تعلق او د پلان نیکه د بوتانو بندګي شروع کړو چې هغه تعلق یو سلسله را روانه ده چې دا زموږ رواج دی، دا زموږ فرض ده که زه دا کار پرېږدم نو ټوله علاقه والا زما ټول خپلوان به ما پرېږدي، زما سره به تعلق کټ کړي. نو د تعلقاتو د جوړولو په وجه باندې زه چې چل کوم دا لار نشم پرېښودی، د بوتانو عبادت نشم پرېښودی. ډېر کله ته مونږ ګناه د دې وجې نه نشو پرېښودی چې زموږ علاقایي رو رواج د هغې مخالفي یا خپل خپلوان خفه کېږي، هغوی دا پکې نوې طریقه دی پکې جدا شي. نو الله پاک وایي تاسو د دې محبت د وجې نه ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې د دې محبت په وجه باندې تاسو د بوتانو عبادت شروع کړل، د دنیوي تعلقات دي، دنیوي حالات خپل برابروئ. دقه محبت چې کوم محبت د وجې نه تاسو یو اوس کفر کوئ. ثم يوم القيامة بیا به د قیامت پر ورځ باندې یکفر بعضکم بعضا، بعضې به د بعضو نه انکار کوي. ویلعن لعنت بکي بعضکم بعضا، بعضې په بعضو باندې دقه د چا د وجې نه چې تاسو کفر کړی دی هغه کسانو باندې به تاسو لعنت کوئ. ومأواکم النار، ځای ستاسو اور دی. وما لکم من ناصرین، او نشته دی ستاسو د پاره څوک مددگار. فما كان جواب قومه، نو جواب د قوم ددو الا مگر ان قالوا دا چې وی دوی اقتلوه مړکای دلرا او حرقوه یا یوسزی فانجاه الله من النار، پس بچ کو دلرا اللہ دورنا. ان فی ذالک، یقیناً پدی واقعہ کی لآیات دلائل دی لقوم یؤمنون، دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی. وقال ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم، یقیناً جوړ کړی دي تاسو من دون الله، سوا د الله نه اوثانا بوتان. مودت بینکم، تخپل محبت د وجنا فی الحیات الدنیا،
वजुंद दुनिया की सुम्म यौमल क़ियामती ब्याबद क़यामत परज़ यकफुर बादुकुम इनकार बकी बाज़िस्ता सुना बेबाज़िन दबाजुना वयल्लानु औलानत बलीगी बाज़ुकुम बादा बाज़िस्ता सुना प बाज़ु बांदे वमअवाकुमुन नारु औस्देस्ता सूर दे वमा लकुम मिन नासिरीन और नबी तासु द पारा चोक द मददगारोना अल्लाहुम्मा रब्बना ए अल्लाह रब ज़मूंगा आतिना राकली मुंता फिद दुनिया व दुनिया की हसनतन खुशहाली अल्लाहुम्मा रब्बना ए अल्लाह रब ज़मूंगा आतिना राकली मुंता फिद दुनिया व दुनिया की हसनतन खुशहाली अल्लाहुम्मा रब्बना ए अल्लाह रब ज़मूंगा आतिना राकली मुंता फिद दुनिया व दुनिया की हसनतन खुशहाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन मौला करीम अदा के नास्तल पख्बल दरबार के कबूल के अल्लाह बदे के इखलास त पैदा के अल्लाह मुंगला हिम्मत त के नास्तो तरह के अल्लाह मुंगला खल कलाम में अज़ीम नाम महरूम के अल्लाह दा ज़म आदत जोड़ के अल्लाह दा आदत पे इबादत बदल के अल्लाह बदे बारक दा नफ्स दा शैतान दा वसवसा ना दा लम्स ना दा ख्वाहिशात दा तकमील ना ज़म हिफाजत के या मौला करीम अजजान टोल के दे अल्लाह नारिना दे का जनाना दे अल्लाह अजजान दे अल्लाह बेवस दे अल्लाह स्ताब दरबार की लाश उचत करे दे अल्लाह दे लाश न खाली म पर दे अल्लाह अल्लाह पाक दे दुनिया द आखिरत जरूरतों पूरा के अल्लाह कौन च द शरीयत मुवाफिक दे अल्लाह न पूरा के अल्लाह मखलूक ते मोहताज है अल्लाह पाक द हजार जमा سرد زنانا مخلوق تمام محتاج है अल्लाह द खपल दर दुनिया द आखिरत खुशहाली वर के अल्लाह अल्लाह पाक कोम तो की बीमारान दे बेहतरीन सेहत ने कमल पार वर के अल्लाह तो के कर्जदार दे कर्जो बंदोबस्त तो के अल्लाह सो तंदस्त दे फराखी नसीब के अल्लाह सो बे औलाद दे नेक सालेह दरना औलाद वर के अल्लाह चा औलाद स्ते द मोर प्लार द पार दस्तर गो अखवाल जोड़ के अल्लाह पाक नेक सालेह के अल्लाह दीनदार है कि अल्लाह पाक ज़मून ज़नाना दीनदार है कि नारिना दीनदार है कि ज़मून कुरान की द कुरान व सुन्नत आवाज़ और तक है कि अल्लाह पाक द गैर तरीक़े गैर आवाज़ुना द ज़मून द कुरान न लरी कि अल्लाह पाक सुन्नत में अमल ज़मून नसीब कि अल्लाह पाक अमाल अक़वाल अफ़आल ज़मून नसीब की तकलीफ़ खुशहाली कि आगा अक़वाल अफ़आल अमाल ज़मून दा हिफाजत के जुकुम बने खपा की अल्लाह पाक मर्ग सख्त रवाना दा क़यामत ते अल्लाह पाक आखिरत ते इस्लाम खत पेश दे अल्लाह
په دې مراحلو کې موږ یوازې مه پرېږدي الله دلته موږ له د هغې د غور د هغې د بندوبست توفیق راکړي الله الله په زړونو کې اخلاص پیدا کړي الله اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله د شهرت د محبت نه د ریا نه زموږ حفاظت وکړي الله حب جاه حب مال نه زموږ حفاظت وکړي الله تکبر حسد لوی خودپسندي عجب یا الله د دې نه زموږ زړونه پاک کړي الله لالچ نه د حرص نه د دنیا د محبت نه زموږ زړونه پاک کړي الله یا الله للهیت اخلاص تقوا ستا محبت ستا د دین محبت پکې پیدا کړي الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت پیدا کړي الله الله د قرآن سره محبت پیدا کړي الله الله پاکه قرآن سنت زده کول په هغې عمل کول او بل ته ښودل موږ ته اسان کړي الله الله ته زموږ نه رضا شي الله الله زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله موږ د وچلي د ویښتو نه ونیسي او خیر طرف ته راکړي الله الله پاکه د چا څه قسم حاجت یې الله په زړه کې اوس ورته یاد یې او که یاد نه او د حاضر جمع کې زنانه او که نارینه الله پاکه په زړونو علیم ذاته هغه حاجت د خپل کلام برکته